بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. دا آیات د مخکې سره ربط دا دی مخکې دا خبره وشوه چې دې یهودیانو تورات او انجیل او قرآن قایم کړی قایم کولو معنی دا ده چې عمل یې پرې کړی او په وطن کې جاری کړی نو الله تعالی به دیو ته په رزقونو کې پراخي راوستي برکات به الله تعالی د اسمان او ځمکې نه پیدا کړي. اوس دې آیات کې دا خبره کوي چې اقامت د دین، اقامت د تورات او د انجیل او د قرآن دا به په سمان دي راځي په تبلیغ د ما انزل الله. دین چې قائمیږي نو دا به په تبلیغ د هغه سامان دی چې الله نازل کړی. د آیات مقصد دا دی د دین اقامت وردیدل دا په تبلیغ د ما انزل الله باندې چې قرآن او سنت دی. دا مقصد دا ربط د آیات. مقصد د آیات سره مقصد د آیات دا دی چې په پیغمبر باندې تبلیغ دا فرض عین دی. فرض عین دی که پیغمبر په دین کې یو خبره پرې خوځه دا داسې ده چې ټول دین یې پرېښی نو نور خلکو دپاره تبلیغ هغه فرض کفایي دی او د پیغمبر دپاره فرض عین دی. فرض عین دا هغه خاص د پیغمبر ذمہ داری هم دقت چې هغه قرآن او سنت ورسوي. او دویمه پکې دا خبره هم کوي چې الله تعالی به بیا ستا حفاظت کوي، هر خبره به رسې او الله به دې حفاظت کوي. عام سړی چې هر خبره رسې نو هغه دپاره دا مشکل او د پیغمبر دپاره چې کوم مشکل دی نو هغه الله تعالی به دې خبره باندې حل کو چې ته هر خبره رسوه الله به دې حفاظت کوي. دریم بدی آیات کې دا خبره ده چې بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر ورسوه هغه څه چې تا ته نازل شوي دي د جانبه د رب ستان. د دې څه مقصد دی؟ دا آیات خو چې مونږ ګورو نو مدني آیات دی او دا د صلح حدیبیه نه وروسته نازل دی. په شپږم کال د هجرت باندې الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي چې تبلیغ وکړه د هغه څه چې تا ته نازل شوی. د دې آیات مقصد بعضې دا وایي چې د عمر رضی الله عنه واقع ده. معنی دا ده چې د دین اظهار وکړه، په اوله کې دین پټو اوس یې اظهار وکړه او نبی علیہ السلام اظهار شروع کو نو اول اظهار کوونکی په دین باندې بیا عمر رضی الله عنه چې هغه اسلام قبول کو او راغی نبی علیہ السلام په یو کور کې پټ ناسو. یو سړی ورښکاره شو لکه عمر رضی الله عنه راغی. حمزه رضی الله عنه مخکې دننه ناسو او د دې عمر رضی الله عنه نه درې ورځې مخکې ایمان نه وړی ویل دا ور ورته کولاو کوي که په ښه نیت باندې راغلی و نو ښه ده، که نه په غلط نیت باندې راغلی و نو د دې عمر نه د خپله تور عالم او په دقې یې بېرته ووژنه. دا ور ورته کولاو کوي چې راننوتو نو راغی د نبي علیه السلام خواله. نبی علیہ السلام د دې ګریوان نه ونیو د دې ځای نه عمر رضی الله عنه
او دې سه و جوړه کو ویل قریشانو د کوم پورې ود الله مخالفت کو دا الله تعالی د صاعقې او د تندر او د چغې نه یریږي چې کومه په عادیانو سمودیانو باندې راوستي او عمر رضی الله عنه ته بیا ویل چې نبی علیہ السلام اسمان ته وکاته او عمر رضی الله عنه یې دې ځین نه ولې ویل الله پاک به د باندې دین مضبوطواله ورک عمر رضی الله عنه کلمه ویل او نبی علیہ السلام دې بیا ویل مونږ به حق باندې یو کنه ویلو نو بیا دا خبره ولې پټه ویل راځي څلوېښت مسلمانانو دوه صفونه جوړ کړ په یو کې حمزه رضی الله عنه ورده او بل کې عمر رضی الله عنه ورده او بهر تراوت اوراله مشرکانو خواله مشرکانو چې دا ول چې په یو صف کې حمزه رضی الله عنه ده او په بل صف کې عمر رضی الله عنه ده او ډیر زیات خپه شو او لاړه عمر رضی الله عنه بس ټول کله راووتو ولکه کدا سره مسلمان شو نو زموږ خیر نشته او اسلام خو مضبوط شو عمر رضی الله عنه یو عمر رضی الله عنه ما دي مشرکانو ته ویلګه په مکه کې مونږ 200 کسان شو 200 بل حال مونږ سلويخ کسان او کومه 200 کسان شو یا په مکه مکرمه کې تاسو یا په کې مونږ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې عمر رضی الله عنه اسلام قبول کو نو مونږ بیا توافونه شروع کړ او منظم بخکاره باندې شروع نو یا خو د دین د مراد دی چې نبی علیہ السلام ښکارا تبلیغ وشروع څنګه چې مکه مکرمه کې شروع شوی نور مقاصد هم به خلکو ویل لیکن صحیح معنی شې د آیات نه معلومیږي هغه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شپږم کال باندې صلح حدیبیه وشو الله تعالی صلح حدیبیه ته فتح د مسلمانانو ویل انا فتحنا لك فتحا مبینا په ظاهر باندې خو مشرکانو کوم شرایط خو هغه ډېر د مسلمانانو د کمزوري په حق کې لیکن الله تعالی غي د فتح ویل فتح په دې طریقه باندې چې مسلمانانو ته لږ آرام ملاو شو مسلمانان د اوسه پوری د مشرکانو په خطر کې چیرې داخله به موږ باندې حمله کوي مسلمانان سره جوړ نه نو وس مسلمانان په آرام باندې شو نبی علیہ السلام بشپغم کال د هجرت باندې د بار ملکونو بادشاہانو د خاتون شروع کړ دای په اولنی کلونو کې نه دی ګوري دای حلدی چې کله شپغم کال د هجرت د وسه پوری نبی علیہ السلام چا د خط نه لیو ځکه د وسه پوری د نبی علیہ السلام هغه حیثیت نه و کوم چې نبی علیہ السلام مخکې وس نبی علیہ السلام د مدینه حکمران دی حکمران ته خط لېږلی شي زما اوسه په خط باندې حکمران سکه چې ما ته اوس چې نه یو ټرمپ ته خط ولېږو چې اسلام قبول کړ او ما ته دوی تاسو کې چې ما د خط را لېږي خط باغ ته چې دی حکمران لېږي د نبی علیہ السلام چې مکی مشرکان ومنو چې دا یو قوم دی او د دې یو حیثیت شته نو وسه پوری نو منو دی ولاسي خلک دی په مدینه کې راځي شوري سو وخت پوری وي ختم بشي په صلح حدیبیه کې مشرکان د نبی علیہ السلام ته مذاکرات وکړي ناسته څوک چې د چا سره مذاکرات وکړي د دې څه مطلب دی دا حیثیت ومني پښپغم کال باندې دیو په ذهنونو کې دا خبره رااله چې پیغمبرم یو قوت دی نو چې کله دا خبره وشوه نو نبی علیہ السلام وسختونه شروع د دې آیات تفسیر هم دا دی تبلیغ دی مراد په دې آیات کې دا دی چې حکمرانانو ته دعوت ورسو دنه بګی دا معنی پراته چې تبلیغ دی ته وي باسل کې د دې آیات مطابق
چې اول په خپل وطن کې دین قائم کې تبلیغ دا غي نه ورسته د دې آیات مطابق چې بیا حکمرانانو ته ولېږي د دې آیات نه چې کوم تبلیغ معلومیږي چې اول بداسي یو سټیټ جوړ کې چې باغی کې ته دین قائم کې دا غي نه بعد به حکمرانانو ته خطون لېږي او په دې آیات کې به د تبلیغ نه دغه تبلیغ مراد یا ایها الرسول اے پیغمبر بلغ ورسوا تبلیغ وکا دا امر صيغه ده یعنی دا ضروری ده او نصاب د تبلیغ سره ما هغه شی ورسو انزل الیک چې تا ته نازل کړی شوی دی د جانب د ربستانه میر ربک د جانب د ربستانه گویا چې د اسلامی حکومت ذمہ داری واځي د قران رسول نه دی د ما انزل رسول دی چې قران هم دی او سنت پکې هم دی اسلامی حکومت هغه ته وایي د مدینی ریاست هغه ته وایي چې هغه تبلیغ د قران هم وکي او بیا وسه د حدیث هم وکي ان بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعلوا کتا دا کار ونکو تبلیغ دی پورا ونه رسو وما بلغت رسالته تا ونه رسول پیغامات ته چې یو هم دی ونه رسو دا سیده چې تا یو هم نه دی رسول اشاره ده چې تبلیغ په پیغمبر باندې دا فرض عین او امام قرطبی رحمه الله وایي څوک چې دا خبره کوي بعض شیعاګان او روافض چې نبی علیہ السلام بعض خبرې پټې کړلې دا د کفر خبره بل انسان پټولې شي او عالم به ځینې خبرې پټې کړي لیکن څوک چې پیغمبر ته دا نسبت کوي چې دا پیغمبر په ذمہ داری کې او په منصب کې کوتاهي کړل یا څه خبرې نه دي رسول نو دا به کافر او د دې آیات نه منکر پیغمبر ټول خبرې رسول امام قرطبي وایي چې د علماو د فارم پکې زجر د زورن خبرې ورسي او پرې نه معاذ رضی الله عنه د مرګ پر ټیم کې یو حدیث ویلو د مرګ پر ټیم کې چې کله مړ کېدو 33 سال په عمر کې وفات شوی او معاذ رضی الله عنه په شام کې د طاعون مرض راغلی او وبا راغله او معاذ رضی الله عنه پکې وفات شوی نو هغه د مرګ په ټیم کې دا حدیث ویلو بخاری مسلم نقل کړی مسلم په کتاب الایمان کې نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام شاته زناستم پس ورلې باندې دلیل دی چې مخکې سړی مشر سړی په کار دی چې مخکې کینی او کشر سړی شاته کینی نبی علیہ السلام مخکې ناست او خلک به شاته کېناست اوس هسې رواج دا دی چې غټ سړی په ګاډي کې به شاته سیټ کې ناست